حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل په یو جهاد کې ایران باندې جهاد و، په هغه جهاد کې دغه ونیو د ایران د بادشاهانو یو شهزاده گرفتار، چې گرفتار یې که وینیوه، ډېر بهادر شهزاده و، ډېر بهادر او ډېر کلک و، مضبوط پهلوان و چې ګیرې که لاول دا قاعده ده چې په سړي به ایمان پیش که، ایمان یې پې ورپېش که خو هغه ایمان قبول نه کوي، سر ته کټ کې جلاد یې راوست، جلاد وی دی به توره باندې به دې سټ ووی، مخامخ یې ځان ته ودرو، دنیا تماشې ته ولاړه ده د ایران د فلانکي بادشاه زوی شهزاده هغه بهادر، نن د هغه نه د عمر فاروق مخکې سر والي کېږي چې څنګه دې ودرو مخامخ. نو دا قانون دی چې یو سړي نه دا اوس هم چې پالیسي کوي نو مخکې تپوس وکړي څه وصیت شته که نشته، ستاسو وصیت شته که څه خبره کې جلاد اوس شاته ولاړ توره ورسره ده، وایه څه وصیت شته، یو خبره مې شته، وی څه ده، وی تږی یم یو جام وبه غواړم، وی دا خو اسانه خبره ده، ورشه یو جام وبه راوړه، دنیا ولاړه ده، جام وبه یې راوړی، چې د جام وبه د لاس کې ونیولې دا لاس یې داسې رپي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لکه اوبه وڅښه که نه، اوبه یې نس کې، وی چې یارېږم څه نه یارېږي، هسې نه چې زه دا جام دې خولې ته کړم دې وخت کې مې ونه وایي سر رانه پرې نه کړي، یارېږم ځکه لاس مې رپېږي. وی نه تر څو چې ته اوبه نیس کړې اطمینان سره اوبه وڅښه، تر څو چې ته اوبه نیس کړې هغې پورې موږ ستا نه سر نه وو چې دا اوبه دې نیس کړې، تر څو چې د اوبه نیس کړې نو موږ ستا نه هغې پورې سر نه وو، اطمینان سره اوبه وڅښه. وی صاحب ټیک ته رښتیا وه، وی او بلکل هغه اوبې په ځمکه تویې کړې، اچھا ده خو خیارو هغه اوبې په ځمکه تویې کړې، اوبه خو ځمکې راخ کې. وی دا ولې؟ وی صاحب تا فیصله کړې ده چې تر څو دې اوبه نیس کړې سر به دې نه وامه، اوبه خو لاړې دا زه څکې نه شم. چالاکي وکړه، مضبوطه چالاکي وکړه. حضرت عمر فاروق هم پریش حیران شو چې خدای دې سړي خو په چالاکي ووالو، اوس به څه کوو؟ ما خو خبره رښتیا کړې ده چې تر څو دې د اوبه نیس کړې نو سر دې نه وام، اوس خو د اوبه دې څکې نه شي او خو ځمکې راخ کې، اوس به څه کوم ورسره؟ وی بس ټیک ته ده. هلته مسلمانان دي وی صاحب چالاکي وکړه، سر ته ووه، دوکه باز دې دوکه وکړه، په دې دوکه او په چالاکۍ د ځان نه مرګ نه بچ کوي، او دا خو کافر دی که ایمان راوړي خو پرېږده، خو چې ایمان نه راوړي نو چالاکي وکړه، دوکه وکړه او تا سره دوکه کوي، دا خو بل جرم وکړه. جلاد ته ووایه چې سر ته ووایې نه. حضرت عمر څه وایي؟ رښتیا خبره په رښتیا اوبه ولاړم، کونو قوامین بالقسط، په انصاف په ولاړم. د سره ما وعده وکړه، ما د خولې نه خبره وتېره چې تر څو دې دغه اوبه نیس کړې سر به دې نه وام، دا اوبه دې څکې نه شي خو ځمکې راخ کې، دې موقع کې پرېږدم، بلکل یې پرېږدم، او بیا به چېرته خدای دې ګوتو له راولي، بیا به ورسره ګورو. وی صاحب که اوس دې پرې خو بیا چېرته ګوتو له راځي، ده خو زمونږ بلا مسلمانان وجلې دي، ده خو په جهاد کې زمونږ بلا مسلمانان شهیدان کړي دي. وی هر څه چې شوي دي خو ما رښتیا دروغ به راباندې نه وایې، ما فیصله کړې ده چې تر څو یې د اوبه نیس کړې نو زه دنه سر نه وام، په دې موقع بله موقع بیا ګورو ورسره، سړی یې پرېښو. وی ځه زه په رښتیا قایم یم، په انصاف قایم یم، زه دروغ نه یم، زه معاف مې کړې. چې معاف یې که څنګه او بار ووته نو وی لمبل او واپس جومات ته راغی. وی حضرت عمر وی د مې اسلام ته مخکې نه لکېده، تا چې گرفتار کړم او را دې وستم او دې مسلمانانو ته مې وکتل نو زما مسلمانۍ ته زړه شو، خو زه نه مسلمانېدم. ما وی خلک به سبا وایي چې د مرګ د یرې نه مسلمان شو، دا پراپیګنډې به راپسې کېږي چې د مرګ نه ویرېد نو مسلمان شو، د خدای دپاره نه مسلمان، د یرې نه مسلمان شو، حالانکې زما په زړه کې د الله دپاره ایمان ته زړه شوی. اوس چې خلاص شم یره مې ختمه شوه نو اوس واپس رالم، یره مې ختمه شوه واپس رالم، ما ته کلمه وایه زه مسلمانېږم. پروردګار هغه هلک مسلمان کړ، او چې مسلمان شو نو یو عظیم د اسلام جرنیل ته جوړ شو، دومره عظیم جرنیل ته جوړ شو چې دغه خپل علاقې د فارس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د پلس فتح شوي. که عمر فاروق په خپله خبره ټینګ نو ولاړ او د خلکو خبره یې منلې وه او د هغې انصاف هغه خبره یې پرېښې وه نو خو سړی به مړ شوی و که نه، نسبت یې نه وه جوړه. انصاف، رښتیا ویل او په حق باندې ودرېدل او کلک ودرېدل، دې ته انصاف ویلې کېږي. د دې مقابله چې څوک کوي چې داسې نه کوي هغه ته ظالم ویلې کېږي، او د ظلم
انتہائی خطرناک انجام دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الظلم ظلمات یوم القیامت، وی ظلم با دا قیامت پرز یو تیاری نوی، دا با دیر زیادی تیاری بی، دیر تیاری دی. دا خدای دا قهر او دا غضب تیاری بی، دا فرشتو دا نیوکو تیاری بی، دا جہنم دا عذاب تیاری بی، دا خولو دا ڈوبوالی تیاری بی، او بیاد پا دوزخ کی دن دا اور تیاری بی، دا شپی تیاری بی، یو تیاری بنی دیر تیاری بی. نو دا انصاف مقابلہ کی ظلم دے، او دا ظلم دے خدای منگو سایتی. انصاف دا اچت شے دے، ذکر امام بخاری وی الانصاف من نفسے کا، یو مانے دادا کہ زان سر انصافو کا، خپل زان سر انصافو کا. دا شپی چه کل سملی دا دی روز تاو گو رست سار پاسے دلیم تروسا پورے ما سوکل اللہ میں سونا خوشحالکا او دا اللہ دشمن شیطان میں سونا خوشحالکا. دا سوچو کا پر اقبل لکی، دا سوچو کا چه پا ما دا اللہ را طرف نا کمشے مقرر ہو ما غا پورا کردے دیو کنا. دا سوچو کا نن میں مسلمان تا ضرر رسول دے کمی ندے رسول دے، نن میں اللہ خوشحال کردے دیو کما خپا کردے دے، نن میں شیطان خوشحال کردے دیو کا خپا کردے دے. الانصاف من نفسک، الانصاف فی نفسک، یا دا زیم مانام دا الانصاف من نفسک. کدا چا حق در باندیوی کنا اگا دے تمام مجبور ہو چے قاضی للارشی خپل طرف نہ وسر انصاف پکرا شاہان دا حق دے والا قاضی تمام مجبور ہوا، جج تمام مجبور ہوا، اگا بلے جرگی تمام مجبور ہو چے پتا جرگو کی، اگا دی تمام مجبور ہو چے پا زوری در نواخلی دا خپل زان نوال انصاف ورکا راشا لکستا دا حق دی ما سر واخلا دا حق دی راشا استا ما با اندومر پیسی کی دا خپل پیسے دی واخلا پہ انصاف ادرے دل دا دیلوے کمال دے. حضرت دا بادشاہ علم پکار دا حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو قاضی مقرر کردے شریح، دا مشہور قاضی دے. دا دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو زغر یو یہودی چا طریقہ دو کلان دے کڑے ہوا